السلام علیکم جوړ تکړه خوشاله طبیعت ښه دی ټیک ټاک یاره داسې چل دی ماله به جامه ته ورته بس چل دی ویسته الله سبحانه وتعالى کېنه کوم دی کېنه دا سهار ته کېنه کنه یار کوسه چور دی دا دی ټوپک کوده کوم چې ویدي استاد जी चलते राड़ी हेलो कौन है की आवाज एकता फोटो नहीं हां दे पा रहा हूं हां जी हां वो मेरा आवड़े हां जी खबर है लंबा है मैं नहीं दा शेप तास ना मजेदार शेव का कना दाद शेव का चे बस जमा दे खुली मामी खुदा वर की इंशाल्लाह इधर शेव को कौन इंशाल्लाह मामी बता दे लो साबुन में लगाए टूप लगो जी साबुन नो साबुन न राव हां खुदा दो शुरू साबुन ना खा सादा अटैक और डेरा मजदार हां जाओ बन मैंने मेरा खर्चा कर दे जी क्या है हां सो खर्चा कर दा देना तकरीबन 10 लाख रुपए हां मामा زما غم کو خپل غم پیرا خدای بندا دا ستای غم کوم کنه لګیا زما څنګه دی دا خانګل استاد ګلخان استاد زر کا کنه یار یو خصه نوم پته نشته خان ګل لګي ګلخان نه وخت شو زر شاه ګلخان ته باندې نشي وای لګرو ګلخان دې ویلي بلر ما څنګه ګلخانه دا مې ماما مې ده بلر خو ما نه اچول دي زبردست بلر ته دا خو کلاسیک بلر نه دي دا ما تخکاری 2 کاله جوړ دی زين زور خو نه دي نه بلر دي سره مخکې ما خپل څه پته لګي کاغذ کې دی بنګړي کسی کا پره شیخ هم 2 کاله زور ځاړه پلیټونه استعمالي خو شیخ ته کنه خانا نو دا شیخ ته کنه ته ګیره راک ګلخان السلام علیکم خان چې راغله ناشته مې کوله دي لا ډاکټر دا कुछ کا کنه دا څه کوي مونږ ته ګورا دا نه دې وخت در څنګه دا نه دې دې کار څنګه کپڑا چوم کنه جی صبر وکړه کنه الله بندا وړي خدا نه کپڑا در باندې تما چیک ہونے دي के दे जी के दे ना टोपे में के जी भाई तो बलास बोला काय हाजी ان شاء الله جزا ته لوي دا मैं नाश्ता में कोله की मामा पापा ने क्या खान जी मामा له ټول کار وشو زنه اوس او بچي جی او بچي خان خدا خاندان راغلی دی صحیح سټه مو کا ها हाजी صحیح زبردست सही ګلخانه ماما مله ډېر کریمو ولګایم او ته به دا هغه تور ده دا سپینېږي نه سدی وي تا نو سم سپینې ما زړه سپین پکار دی تا خو زړه تور دی څنګه دې سپینې نو څه چلو شو ته خو سواد لګيږي او ساړو کوم نه دا ته خبرو دا وګوره کم کریم نه باندې لګي ته ګوره مې څه کې دنه د چلنګانو په شری سپین بای کخې یو په دې دوه باندې بوتل راغله امر بس پینېږي ډېر زیات استاسو نوم دی یار زمانو شهزاده شهزاده بس تاسو کو ناشته راو غواړه خاجي ها سره غواړو پای رو غواړو بس دې دنیا هر شي راو غواړه خانان دی وای زه ورته وایا صحیح سوجي و زما جی نه نو دا کار پوره شو دا پوره شو جی ها ته ورشه کړه ناشته ماشته بندوبست وکړه کسی کا خوره ناشته ګورې شیخ خدای دې شیخ نه دې دې کې یو چاله چې تاسو هم نه دي ولا سره دا ګلخان زنده باد ناشته مونږ راوړو ناشته دې خسر دی ان شاء الله الله او شو سر کې دې دا کوم کار نو ما وکړ خان جی تاسو روان شه ها ناشته وکړو بیا ټیک ده ناشته وکړو راځه راکا ورته کینو ناشته راغواړی راکا ډېر زور ډېر خوند وکړو ناشته هم ډېر خوند وکړو جامه ته مو کو ساري وکړو سر فړلو خاصه مو کو ګلخانه ډېر خوند وکړو یار یقین وکړه چې ته مله خوند شیخ نه دې هم کړي هغه هم چاته مونږ نه راکړه ته شاته کې لاس دی تا په خیره د جامه ته مو کو وخت هم کړ
ناشته دې ور باندې وکړه وای مستا شامل ځوان چې کوم ده کنه مې دنیا کې پر نشته ګوره بالکل جی ډېره مهرباني بیا به انشاءالله تاسو کې راځو اوس اجازه ته ډېره مننه نور تاسو نو کوم نشته نو بس څه کړه پیسې تاسو نه چلے راځي چې ته ورګې کومه پیسې پیسې دې خلاص کوم 500 روپۍ جوړې شوې ها څه دي زه 500 روپۍ د ناشتې د جامتونو د وختو کټول دي زر روپۍ دې شي 100 روپۍ دا جوړ شو او بیل جوړ شو دا خو د کار کوم چا سره جوړ نه زمون په کلی کې شیخ کم دی هغه موږ پیسې اخلي نه پیسې هم نه ټیک ته روټه ناشته په موږ کې خو پیسې هم نه اخلي چای خوسي کنه هغه نه څه څور کوم جن ما سره کوم پیسې نیک دی خدای بي خو باسي نیک پکې چا راځي نیک هوته ته یار ما چا نه پیژنم مزدور چې کار کوم دي دکان کوم مزدور ته د کار کوم دي دکان کې ما خو ما ما دیاري دي خبره لا بڑا ته هغه نه پیژنې کالیا کاله خان کالیا کوپی والا کوم کالا جی کوپی والا کاله خان څه کوپی یار والا کالا خان او پیژنې کنه او جی سره ټوپه چې بساري بس ګیره دا او جی موږ هغه سره پاتې کیږو زموږ پیسې به تعالی راکړي ولې چې راکې مال جی راو ولې به نه راکړي راکې مال کنه سبا زرو په ځای جوړ سوا ورنه واخله یار څنګه خبر کای موږ خانانی خانا زموږ پیسې را روانې دي څه ټایم چې راو رسېدي بېغمه به شي ټینشن باندې اخلي ستا د دوکان باندې نور ښایسته کوکه دا زموږ دوکان دی صحیح شو جی چې هغه مال پیسې راکې نیک او پیسې ورکوم چې هغه مال راکې نیک د خدای بېغمه زموږ نیک دی بس لاړو درنه کالا خان سره به ملاو شو کالا خان سره به ملاو شو لاس په وباسه لاړو السلام علیکم وعلیکم السلام لا لکه سخي ارسلان خان بیا ځکه زه وایم ټول خلک په بار روان دي او زمونږ دکان په ښکته روان دي تا ځان لري سخي ارسلان خان زوی جوړ کړی دی ماښام ما ته 100 روپۍ راکوي او خلکو له په زرګاو روپۍ ځي د خلکو دکانونه کم ځي ته لاړل او ته چېرته راغلې نو دا شرط دی چې ورته خو مېلمانه راغلي وو سیټان دا نوابان خانان خلک دی حواله دغه اخیستې ده کالا خان کوپړي والا زه کالا خان والا خان نه پېژنم داسې حجره ده یاره پردي خلک راځي دلته ته کله والا یو څه راوړي کله بل څه راوړي دکان ټول لاندې ته لاړو ښکته ته ځي دکان خلک په زرګاو روپۍ نیسي ته وایې کالا خان هلته اخیستې ده دغه او دلته اخیستې ده کالا خان مالا خان زه نه پېژنم مخکنی پیسې هم کالا خان راوړي سبا ټایم به فون دی سبا به راشي زه کالا خان او چټا خان نه پېژنم نو وځه دکان نه وځه نوره خبرې زه نه پېژنم ځه کالا خان د دې نیکه دی کالا خان نیکه دی د کالا خان